د هر یو شي د تللو خپله اله ده که نه. سره زر چې تلی د هغې دپاره خپله تله ده، اوسپنه چې تلی هغې دپاره خپله تله ده. اوس که چېرته د اوسپنې په تله کې ته سره زر کښېنې دا به تا ته وزن درکړي؟ هېڅکله یې نشي درکولی. هغه 12 ګرامه توله ده. نو دا 12 ګرامه د اوسپنې په تله کې ښکاري هم نه 12 ګرامه. دغه شانته کې راشه میډیکل ته راشه، په د بلډ پریشر په دغه باندې په ماشین باندې ته دغه ته به معلومولی شي. ترمامیټر باندې څه معلومیږي؟ ته به معلومیږي. اوس په ده ته بلډ پریشر چیک کولی شي؟ دا خو دواړه دا د ساینس، دا خو ټیک د ساینس ایجاد کړی دی. یا ته پر مثال د زړه د هارت ډاکټر چې کوم دی د سره چې کوم آله دی په ده ته الټراساونډ کولی شي؟ هغه باندې خو ته د زړه دغه کولی شي. نو مذهب ته څنګه اوس په ساینس ثابت دی؟ موږ په دې باندې ګوره وضاحتونه بار بار کړي دي. مذهب څه شی دی؟ دا غیر مادي څیز دی. ساینس د څه نه بحث کوي؟ مادي نه بحث کوي. په ساینس به ته ساینس د ساینس دا ولې دی نفسیاتي بیماران شي څنګه؟ دی وایي د یو شیز به ته تجربه کې په مشاهده کې به راولي. یو ځل د تجربه وکړه، 2 ځل 3 ځل چې وکړو دا 50% صحیح شو. سو 50% دی اوس پارسه تجربه کوي. نو دا تجربې خبره لاړه مذهب باندې هم راوسته. وایي خدای نشته دی ماته وښیوه، زه یې نشم مخصوصولی. نو موږ ډېر شو ته نشي مخصوصولی. جنت نشته دی یاره وایي نه، لکه دلته دا امتحانګاه ده، کامله امتحانګاه دلته موجوده ده. که کامله ولې هر چاته اختیار دی، ظالم ته هم اختیار دی او مظلوم سره هم څه شی دی، د مظلوم تپوس به بیا کېږي. که چېرته دا امتحانګاه نه وی بیا به دا ظلم وی. ولې به ظلم وی؟ د فرعون دا اوس چې څومره فرعونانیان دي، دا مرداران یهودیان چې اوس په مسلمانانو په فلسطین باندې دوی املاور دي، اوبې پې بندي کړي دي، ورسې پې بندي کړي دي. هغه ځان موضوع ده چې موږ مسلمانان څومره بې حسه شوي یو. خو لیکن مولوي صاحبانو که چېرته دا د ورځ د قیامت نه وی نو دا د دې فلسطین د مسلمانانو سره به غټ ظلم وی. نن دا خو قیامت د ورځ الله رب العزت ګرځوي. نو د ساینس دا قوانین دوی څه کوي؟ مطالعه کوي، بیا پارسه تجربه کوي. موږ دا به وضاحت کړی چې مذهب پس عقل سره ثابتول څه شی دي؟ خلاف عقل خبره ده مولوي صاحبانو. نو دوی دا څه کوي؟ دوی په ذهن کې دا کینی دا قوانین د ساینس د تجربې کوي. بیا دوی ته دا مشکل شي چې د ساینس د قوانینو نه موچت څه شته. دلته بیا دوی بس په شک کې شي، بیا د خدای نه انکار وکړي. چې ساینس دومره یاد کړي او مطالعه وکړي چې د ساینس قوانین دوی په ذهن کې کیني او بیا په هر شي کې د ساینس تجربې کوي، یا بیا دوی ته دا مشکل شي چې د دې ساینس د قوانینو نه اوچت هم څوک شته چې دا هر څه چلوي. ساینس خو د علم یو شاخ دی، د دې په وجه انکار کوي. مولوي صاحبانو ساینس د علم یو شاخ دی، مکمل علم خو نه دی که نه. دا خو یو شاخ دی چې تا ته څه کوي؟ تجربات کوي. اکثر ساینس د خلک وي مولوي صاحبانو. دوی د خپل ساینس ساینسي تجربې په بنیاد انکار کوي چې الله تعالی خو د دنیا پیدا کړه او اوس په خپل لکه مولوي صاحبانو لکه دا چې ډاکن دا په خپل باندې وای دا ټیک ده، دا باندې مچ وای دا کائنات خود به خود نشي پیدا کېده. دا په خپل باندې دا د ډیزم والا دی. اوس دوی بدلیږي را بدلیږي. لکه سټیفن هاکینګ هم داسې و، هغه چې کله هغه غټ دهری و او الله رب په یو کلنۍ کې خدای پاک د څه کو افاجې کو هر څه نه خدای پاک محروم کو. دلته ورته علي لګولې دی، بیا فضا ته هم بوتو بره. دا واحد معذور سړی چې فضا ته بره لاړو. لکه ته خدای نه ته څنګه انکار کې؟ او دا چې کله د 3 کتابونه دي که 4 ما سره دي، کائنات کې ساخت، وقت مختصر، تاریخ، دغه شانته کې د 2 کتابونه نورم ما سره دي. دا بخبله وی چې کله قوانین د فطرتو کې راګیر شي کنه دا دهریان وی پهلتے ہوئے کائنات خالق کو خارج از امکان قرار نہیں دیتے. دا دونه خوریدونکو دنیا به خدای نه بغیر څنګه پیدا شي؟ دا سره چې ډاکنم وی یاره دا کېدی نه شي دا هلیکاپټر وینم په خود دې پیدا وي. کېدی شي دا بل سیاره خدای نه انکار کوي. وی کېدی شي بل سیاره کې مخلوق وي هغه دا پیدا کړي. موږ نه ډېر طاقتوري نو موږ یو چې هغه بل مخلوق بیا چا پیدا کړي. دا پیدا کوونکی څوک دی؟ دا توازن ورکوونکی څوک دی؟ خالق موجود دی، چا کامل دی. مولوي صاحبانو پوه شوئ؟ نو دا هغه د څه شی دی؟ د ډیزم والا وضاحت شو. نو موږ 3 دغه ویلې پرون موږ څه ویلو؟ الحاد مطلق. 2 نمبر لادریت والا، 3 نمبر د ډیزم والا. مولوي صاحبانو 4م قسم به سبا وایو الحاد نفسیاتی او الحاد علمی. د الحاد علمی خو دغه الحاد مطلق راځي ځه خو به ان شاء الله بیا سبا وضاحت کوو. د خیره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.